حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې ډېر زیات سخت دا تیری کړی دي، داسې سخت تیری کړی دي، وای داسې ولګه به داسې تنده به چې د دې خلکو په مال په څټ باندې خپکه غوستا چې دا لیونی دی، وای زه لیونی نه وم، په ما باندې ولګه وه پاسېدی به نه شوم، داسې سخت تیری کړی دي. وای یو پیره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پوزکی په یو طرف باندې پوزه پاک کړه، وی به او فرمایي چې څه عجیب دور مخکې اوس الله پر اخره وستا، الله مالداری را وستا، داسې دور چې منګه با په مسجد نبوي کې پراته وو، خلک براله بس منګه په سټ باندې وخپکه اوسوي فرمایي چې ابو هريره لیونی شوی دی، وای زه لیونی نه وم، وای د ولګي نه به خلکو با پاسېدی نه شوم، تنده به ولګه به تکلیف به وراته، خلک براله زما په سټ باندې وخپکه اوستا، داسې سخت تیری کړی دي. به الله رب العزت په دې باندې پر اخره وستا، نو به ورسته جړل چې یا الله سینه چې په دنیا کې موږ لا تین نعمت لري، داسې عجیب خلک او صحابه کرام. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د په کور کې وخت تقسیم کړو، یوې خزوا یوې غلامو وخت تقسیم کړو، نیمه شپې پورې عبادت په یو کس وکړه، بیا به راپاسې بل کس په عبادت وکړه، اخر حصه کې به بل کس عبادت وکړه، نو شپه یې تقسیم کړې وه، 3 کسانو شپې 3 حصې کړه، یوه حصه کې به یو کس عبادت وکړي، بلکې بل او بلکې بل. شیخ زکریا رحمه الله تعالی فرمایي وای زما نیکه د هغه نیکه چې کوم وای هغه به هم دا چلو په کور کې چې پلار به مطالعه وکړه د نیمې شپې پورې، بیا به غسم لاساو بل زوی به راپاسې هغه به مطالعه کوله ساره پورې. کله به د زما نیکه د نیمې شپې پورې عبادت وکړه، او کله بیا به د سم لاس بل نیکه به مې راپاسې، نو هغې به اخر د ساره پورې بیا عبادت وکړه. دومره نیکان او بزرګان خلک چې د دومره تقوا سره در الله نه یریږي او ټوله شپه ودرېږي، تاسې نه یریږي، دیو له الله رب العزت به ډېر څه ورکوي.